اورېدلی هېڅوک څوک نه پرېږدي. دا څه خلک چې راغلي دا مشران پکښې دا کشران پکښې عزیزانو کندهاریان وایي د مور چې دی یو سړی هېچا یوه روپۍ نه ده ورکړې. د هر سړی په خپله اراده دلته ملګري ورور ګران نواب ایاز خان وویل چې اتفاق به کوو. نواب صاحب سپلني به دودوو تر دې لوی اتفاق نشي کېدلی. دونه مخلوق راغلی دی په دې کې د مراڼي د کونجه نیولې د درګه بیا له موسخېله بیا له سیوۍ بیا د چمن تر ښاره بیا بورۍ بیا دوکۍ بیا لوڼۍ بیا اوار ژوب دا ګډ خلک په اراده راغلي دي. خدای دې نه نظر کوي عزیزانو دا خبره به تاریخ لیکي. دا خبره به د پاکستان خلک ویني چې د کوچې پښتانه د جنوبي پښتونخوا پښتانه په دغه تور تم کې رالل ایب سټېډیم یې ډک کړي. هېچا ته چا پیسه نه ده ورکړې. دا ټول په خپله اراده راغلي دي. عزیزانو هر سپین ږیری هر ځوان هر کشر هر مشر یو جهان مننه چې د خپل کام و دې خبره ته دونه وخت ورکړي. عزیزانو ورونو ډېره بده ورځ را روانه ده. نواب صاحب تاسو ته وویل او دوسه ته لکه پښتانه و تا ته جوړه ده. ستا دا کوږ مغزی ستا د له سیالۍ تګ ستا پر خپل کام مینه دا د خلکو نه هضمېږي. تا و کراره ته نه پرېږدي. ستا وطن د دنیا جهان د نعمتونو ډک وطن دی. تا وطن د پاکستان د اوبو سرچینه ده. ستا وطن د پاکستان د ځنګلو خزانه ده. لکه نواب صاحب چې وویل ستا وطن زه اکثره دا خبره کوم په سوره رحمان کې الله پاک انسان ته د خپل قدرت چې بیانونه کوي یا خو ورته وایي چې دغه ته وګوره دا اسمان دا طیارې دا کیسې دا سلسلې دا خوش نه دي پیدا شوي دا مالک لري. بیا سوکه سوکه انسان ته دا وایي چې ما تا ته څه شي نه دي درکړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ته به زما کم نعمتونه دروغجن کوې. نو عزیزانو چې کم نعمتونه ستا په وطن کې ستا دا په جهان کې نسته. دوی یو دغه شهید کوي مولانا خانزیب د باجوړ هغه د پښتونخوا وطن پر شتمنیو باندې ګرځېدلی وو. د هر چا خبره یې راوړې وه. هغه ثابته کړې وه چې په کم ځان کې کم شی شته. هغه دا خبره په خپل عالمېدین وو. هغه ویل موږ به خطا باسو نه چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دی. په دا به مې نه خطا باسئ چې موږ سره مسلمانان یو ګزاره به سره کوو. هغه ویل چې موږ مسلمانان یو شکر د خدای فضل کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه دوه عربه انسانان وایي. هغه ویل پاکستان په مجلس چلیږي. پاکستان یو د آئین چې بولي عزیزانو آئین لکه کور چې چلوي لکه کلی چې چلوي دې ته آئین وایي چې شپانه به څنګه کوو د ملا صاحب حجره به څنګه وي د پاتا کار به څنګه وي که په کلي کې شادي و ژوند به څنګه وي که خدای مکه د کلي بدي و څنګه وي که خدای مکه یو بله بده و کلی به څه کوي دې ته آئین وایي. پاکستان د 50 کالو څه آئین نه پرېښو. آئین معنا د کلي چارې آئین یې نه پرېښو. نن چې کوم حکومت راغلی دی هغه د آئین بیخ وکېښ. آئین یې له منځه یووړ. په دې ټوله بده ورځ کې یوه خبره زما هېره شوه که څه هم دا موجوده حکومت موږ چندو حکومت نه بولو د ولس نماینده یې نه بولو خو
خو بیرته کلیوال خلک دي قبایل خلک دي موږ د کور ودانۍ وایو چې زموږ د جلسې مخه یې نه ونیوله موږ ته یې موقع راکړه موږ لیوني نه یو موږ په خپلو جلسو کې ښکنځاوې نه کوو پر موږ خپلې مندې ګرانې دي پر موږ خپلې خوندې ګرانې دي چې پر چا چې خپله مور ګرانه وي خپله خور ګرانه وي هغه د بل و خور ته ښکنځل نشي کولی هغه د بل و مور ته ښکنځل نشي کولی موږ ښکنځل نه کوو موږ لکه مقوري صاحب چې کوم بدل ویلی ده زموږ قانون دی قرآن موږ د حق پیروان نه مني غلامي زموږ لښکر زموږ کاروان عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ د خانشید د ژوند څه دا موږ زده کړي دي چې چاته به بد نه وایو خپل حق به چاته نه پرېږدو د بل پر دې به قبضه نه کوو عزیزانو لیکن د نن حکمرانان عزیزانو ډېر ظالمان دي ډېر ظالمان دي دمکۍ وای دی موږ کلمه په رښتیا ویلې ده موږ خدای په رښتیا منلی دی موږ مذهب اسلام تش د پنځو وختو لمونځ نه بولو موږ اسلام داسې بنو لکه قرآن کریم کې چې الله پاک وایي الله پاک وایي چې زما سیوا به بل زور نه مني هغه مسلمان ښه مسلمان نه دی چې د خدای د زور لاندې و بل زور ورته څه ټیټوي د پښتونخوا ملي پارټۍ هر کارکون به د ځان سره دا وایي چې یا رب العالمینه زما پرده وکړه ستا د زوره ما سوا که ما د بل چا زور ومانئ ما مړ کړه پروردګاره ما حلال کړه ما ورک کړه د خدای پر مځکه به د خدای زور بدل کېږي د خدای قانون دا دی په سوره توبه کې الله پاک وایي که تا باندې ستا جایداد ستا روپۍ ستا پلانه ستا کور ستا بچیان تر دې ګران شو چې په وطن کې ظلم و ناروا و او ته غلی پاتې شوې الله پاک وایي بیا زما د غضب انتظار کوه په دې ملک کې څه شی دی روان دلته به ته مظلومان تنګوې ته به د بېادبي ما د ښځو کالي کاږې ته به د خلکو بچیان په چاڼو کې لڅوې او بیا به موږ ته وایي چې غږ مه لره چې دا کار کوي هغه د سپي زوی دی چې په پټه خوله کښېني هغه د سپي زوی دی معافي غواړم په خپلو بدې خبرې وتې نه غواړم داسې نه وایم داسې به نه کوې ظلم به نه کېږي په دې وطن کې عزیزانو خبره روانه ده زما ممبري چندانې کیسه نه ده محمود داسې کړي ستا پارلمنټ یې په اور پسې ستا پارلمنټ باندې موږ هغه پارلمنټ توبه پارلمنټ دوه قسمه دی عدالت هم دوه قسمه دی یو سیاسي عدالت دی سیاسي عدالتونه د هغو زورورو په لاس کې چې هغه مظلوم ته نه ډوډۍ ورکوي نه عزت ورکوي نه نوکري ورکوي نه پلانه ورکوي د ځینو زورورو په لاس کې د ځینو زورورو پاک کې فیصلې کوي دغه عدالتونه منل کمزوري ده دا عدالتونه منل لا مسلماني ده دا عدالتونه په ډبرو نه ویشتل کمزوري ده دا عدالتونه به بیخ کاږي عدالت معنا دا عدالت به دا معنی چې هر انسان ته به حق رسیږي پاکستان وایي یا خلک وایي امن د انصاف سره تړلی شی چې په کم کور کې انصاف نه و کور نه چلیږي چې په کم کلي کې انصاف نه و کلی نه چلیږي چې په کم ښار کې انصاف نه و ښار نه چلیږي نن دنیا ځینې لیوني لګیا دي د پاکستان ځینې لیوني جنګي ماحول یې جوړ کړی دی هندوستان سره جنګ کوو د ایران سره جنګ کوو سنیانو شیعګان سره جنګ کوو افغانستان سره جنګ کوو بابا جنګ د لیونیانو کار دی جنګونه یورپ وکړل یو جنګ عظیم وسو په کراو خلک کې مړه سو بل جنګ عظیم وسو په کراو خلک کې مړه سو هغه ملکونه چې په کروڑونو خلک یې سره وژلي وو جرمني او فرانس په لکونو خلک سره مړه کړه جرمني او روس په کروڑونو سره مړه کړه جرمني او فرنګي په زرګونو سره مړه کړل نن یې توبه کښلې ده
نن خلک علمونه کوي بچان دپاره ډوډۍ پیدا کوي بچان دپاره ښه کار جوړوي بچان هنرمند کوي بچانو ته هنر ورزده کوي که ته لیونتوب کوي پاکستان کې د هغو زموږ حکمرانان چې دي بچې کچې خبرې کوي موږ د جنګ والا نه یو جنګ نه اسلام خوش کړی دی نه مسلمانۍ خوش کړی دی امن موږ هر وخت په لمانځه کې وایي اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام که د خپل ناس پوښتنه وکړي دا ګرځي د امن دپاره دي امن د انصاف سره تړلی کار موږ د چا څه خیرات نه غواړو پاکستان له اسمانه رالوېدلی یو شی نه دی پاکستان د 5 وروڼو کور دی هر قام پر خپله خاوره پروت دی پنجابی پر خپله خاوره پروت دی سندی پر خپله خاوره پروت دی بلوچ پر خپله خاوره پروت دی سرایکی پر خپله خاوره پروت دی پښتون پر خپله خاوره پروت دی دا خاوره لکه نواب صاحب چې ووایه دا پر کاڼې کاڼې موږ سره وهلي دي پر کاڼې کاڼې موږ سره خوش کړي دي عزیزانو نن ورځ بدله د پام به کوئ نواب صاحب چې کومه خبره وکړه د پاکستان د عدالتو څخه لاس پرېمنځئ د پاکستان د عدالتو څخه ځان راټول کړئ په خپل کلي کې زموږ خلک دا چې ناست دي دا چې ناست دي دا زموږ ججان دي دا زموږ ججان دي زموږ د وطن د نواب صاحب په عمر ځوان دی لیکن د وطن سپېژلی دی دا خلک دا موږ خلک خدای ته به مخ کوو ولس ته به شا کوو د خپل کور کږې وږې به په دغه کوو په مجلس حل کوو په 6 میاشتې کې هره بدي خلاصېږي دا عدالتونه چې پیسې د سلوټي وکیلان موږ خپل نظام جوړو دا ولس پې جوړوي نواب صاحب د بنو د جرګې سره موږ لګیا سوي یو دا زموږ د وطن ټولې شخړې عزیزانو نن د پښتونخوا ملایمه پارټۍ سره خلک په چیش ګیلمن دي خلک په دې ګیلمن دي چې زه لګیا سم پولیټیکل ایجنټ صاحب پلانی شیطان پلانی منافق لګیا سم خلک په دې سره اخته کړم دغه هم پښتونخوا ملایمه پارټۍ راځي چې کاکا پرېږدي دغه هم درانه ویښلجیم سره ورونه سي پرېږدي ګوجانو باندې سره ورونه سي پرېږدي سنځارو پلانی سره ورونه سي عزیزانو د پښتونخوا بله ګناه والله که سته پښتونخوا دا فیصله کړې ده انشاءالله الرحمن چې ستړي دعایي د خدای فضل به خامخا پښتونخوا دا فیصله کړې ده چې د پښتونخوا پر خاوره به د دغه پښتون ولس باچي دا خاوره به د دې ولس په لاس کې د دې ولس فیصلې به دا ولس کوي موږ ته به څوک دغه نه کوي برېتونه نه تاووي پاکستان که څوک چلول غواړي چلولو لار یې دا ده د سړیتوب توبه وکاږي داسې ګډ توبه وکاږو راسې ګډ توبه وکاږو نن دا ته په حیدرآباد کې څه حال دی په کراچي کې څه حال دی په سند کې څه حال دی ګودامونه ډک لیست شیان رسېدلي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي په جیلو یې منډي وهي یې ټکوي وطن دې نیولی دی اوبه دې نیولي دي ځنګلونه دې نیولي دي زه دې د دنیا په یو ارزانه مزدور بدل کړی یم زه نوره دا مزدوري نه کوم زه د پاکستان په باچۍ کې څلورمه برخه غواړم ستا پلار بې راکوي ستا نیکه بې راکوي ستا ورنیکه بې راکوي زه خپله برخه غواړم زه پښتون یم زه پر خپله خاوره پروت یم ما له چا سره هر وخت پر خپل وطن سر مات کړی زه باچۍ غواړم باچۍ محمود دپاره نه باچۍ د نواب صاحب دپاره نه باچۍ د اختر مینګل دپاره نه دلته دوی لګیا فلانا یہ کر رہا ہے فلانا وہ کر رہا ہے زه دا نه کوم څوک پاکستان جوړول غواړي طریقه یې دا نه ده نن هم ته لګیا یې په وزیرستان کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې په خیبر کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې په تیراک کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې په بلوچ کې مړي کوي نن هم ته لګیا یې هر ځای مړي کوي او بیا وایي چې راسه ټوپک کښېږده ما سره مجلس وکړه دا د سړیتوب خبره نه ده ما سره به ځای مجلس کوي د تیرا والا سره به دا وایي چې تیرا دا فریضه ده
وزیر ته به وایه چې وزیرستان ستا دی، مسعود ته به وایه چې مسعود ستا دی، ژوب ته به وایه چې ژوبی ژوب ستا دی، پښین ته به وایه چې پښنګی پښین ستا دی. بیا راسه د ما سره مجلس وکړه، د سړیتوب مجلس را سره وکړه. داسې نه ده چې ته اسمانه راغلی، ته تر ما پر څه شی یې، ستا کرامات څه شی دی؟ ته تر ما ښه لمونځ کولی سې، ته تر ما ښه یاسین شریف ویلی سې، ته تر ما ښه تبلیغ کولی سې، ته تر ما ښه اتڼ کولی سې، ته تر ما ښه ټک کولی سې، ته تر ما څه شي کولی سکاله چې ته به ما ته زه به ستا بادار یم، ته به زه به ستا مری یم. ما سره به کښېنې، ما به انسان بولې، زه نور د بل چوپړ نه شم ولی. عجزانو په موږ یې ګرد جهان جوړ کړي، زموږ په مزدورۍ موږ یې پر خپل وطن دغسې وکښو، په سر یې دا را ومنډله چې وروره دا د خدای له طرفه، دا ستا نیستي، دا ستا خواري، دا غریبي، دا د خدای له طرفه. داسې نه ده عزیزانو، خدای ظالم نه دی. دلته علما ناست دي، الله پاک وایي زه د هر ساکښه د رزق پوړولی یم. بیا موږ ولې د لوږې مازدیګر راکښېنو؟ بیا ولې روزګار نشته؟ بیا ولې زما د بچي دپاره د صحت پروګرام نشته؟ بیا ولې په وطن کې ښه هسپتالونه نشته؟ بیا ولې په بښانه کې ښه سکولونه نشته؟ ته دا رنګه چلوې. یو ووټ په 90 کروړ روپۍ، عزیزان، یو ووټ په 90 کروړ روپۍ، یو ووټ نه دی، دوه نه دي، په 90 کروړ روپۍ څو سکولونه جوړېږي، په 90 کروړ روپۍ څو هسپتاله جوړېږي، په 90 کروړ د څو غریبانو ډوډۍ دغه کېږي. موږ دا نه کوو. موږ الله پاک پیدا کړی یو، پر ډېر غني وطن یې پیدا کړی یو. الله پاک غیرتي دی، الله پاک غیرتي دی. پښتون قام، بلوچ قام غیرتمند قام دي، هغو ته یې ډېر زورور دغه ورکړی دی. دلای لاما مذهبي دغه دی، د تبت دی، څلوېښت کاله کېږي، 50 د ملکه تللی دی. د دلای لاما ګرد آبادي په چین کې 50 لکه نه ده، چین 2 اربه ده. دلای لاما ورته وایي چې ما به نه زیږېږم، زه دا 50 لکه یم، زما خپل دود دستور دی، زما خپل مذهب دی، زما خپل دغه ده، د ما سره به ګزاره کوي. چین 2 اربه دی. بیا اخري چې مجلسونه یې سره وکړل، دا یو ډېره هوښیاره خبره هغو وکړه، دا وکړه چې وروره تر ازادۍ راکښته راسه چې مجلس سره وکړو. پاکستان که د ملک جوړول غواړي، بلوچ دی، پښتون دی، سندھی دی، سرایکل دی، که دی مجلس سره کوي less than independence، تر ازادۍ لاندې څه شي غواړي راسه سره کښېنو. دا ملک چلوو، په خوشحالۍ یې چلوو، نه د چا خیرات غواړو، نه د چا زکات غواړو، نه د چا دغه کوو، هېڅ چا څه نه غواړو چې خدای پاک زما په مځکه کې، د بلوچ په مځکه کې، د سندي په مځکه کې هر څه پیدا کړي دي. دلته علما ناست دي، د اقوام متحده قانون هم دا وایي، د انسانیت قانون هم دا وایي، قرآن کریم هم دا وایي چې پر دې باندې اول حق د هغه قام دی. دا دون ظالمان خلق په باچۍ نه پوهېږي، په څونه بې عزتي، په څونه تکلیف، په څونه خواري افغانان چې ملا تړلې ده، نه عزت ساتي، نه قیام پرېږدي، نه ښځې پرېږدي. سهار ماښام یې لارۍ ورته نیولې دي، بې شرمه بې حیا خلک دي چې د افغانانو جنګ نه وای کړی، ستا مور خو به روس پخوا نه برابر کړی. افغانان ورته ودرېدل. دا د ضیاءالحق خبره ده، زما نه ده، ضیاءالحق د دوی بابا ده. دا د ضیاءالحق خبره ده. ضیاءالحق پاکستان خلکو ته بیا ویل چې افغانان مه تنګوئ، افغانان سره کومک وکئ، افغانان ول زموږ جنګ کوي، افغانان وروسته ولاړ دي زموږ جنګ کوي، چې هغه په ټکور شو، په لکونو شهیدان شو، دلته رالو، دلته یې هم ډېر خدمت وکړي. د هر افغان، که ازبک و، که تاجک و، که ترکمان و، که فلانا و، دویمه ژبه یې اردو یې زده کړه، دلې یې سبق ووایه، دلې یې زندګي وکړه، بس به دې واخیستل پښتانه ته یې به ځئ.
تا کراچي کې ما نه پرېږدي، په لاهور کې ما نه پرېږدي، په حیدرآباد کې ما نه پرېږدي، پر خپل کور مې نه پرېږدي. خیر خو دی دماغ یې خراب کړي. مه کوه خدای ته وګوره، له پاکستان کاکو مه کوه. زه له خوږ به کوو، زه له خوږ به کوو، بیا به نو سره پیدا کولی. وایي اسمان نړېدلی دی. وزیر اعلی د پېښور خوارکی راغی، کښېنستی د عمران خان د جیله سره. یو سړی نه دی، د څلورو کروړو انسانانو نماینده دی، الیکشن یې ګټلی دی. وایي موږ به ګورنر راج ولګوو. ته چې ګورنر راج ولګوې بیا به موږ ولسي راج ولګوو. بیا ولکه به دې کوڅه کې یو راسته تېر شي څوک، بیا به پښتانه خپلې کوڅې ونیسي، بیا به پښتانه خیبر ونیسي، بیا به پښتانه دیر ونیسي، بیا به پښتانه وزیرستان بند کړي، بیا به پښتانه ژوب ونیسي. ولکه یا په اسمان ولاړ یا په مځکه. لیونتوب به نه سره کوو. اوس هم ښه ولاړه ده. راسئ دا ملک وچلوو، په سړیتوب یې وچلوو. افغاني ملک به دې نه کوو. دی چا سره ملک په ښکنځلو، په نفرتونو، په مرګونو پر مخ نه ځي. ملک په انصاف پر مخ ځي، په انصاف. تیر هیر راسه انصاف وکړو، راسه غریب خلکو ته. دلته په سوو انسانان دي. موږ هم چې وږي خلک که څه بږي. قرآن کریم وایي چې کاکا دا ستا په رزق کې د غریب سره کومک کوه. دا خبره زما یېره شوه. دا زموږ جنډې یې لګولې، یو ښاغلی ملګری بخت خوارکی بجلي ونیوی، رایله سو، شهید سو. د بخت د بچیانو، د بخت د کور چې در څو یو بچا پر پښو درېږي، د تعلیم خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د کور خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د لور خرڅ هم پر پښتونخوا دی، د ده د بچیانو خرڅ هم پر پښتونخوا دی. د اسمانه یې موږ پیدا کوو که د مځکې پیدا کوو. مرګ خو سړي صدقه کېدای. یو سړی قرباني کوي، یو سړی سهار ماښام دلته لیکل کوي، یو سړی سهار ماښام په یخ کې دغه کوي. دا هر یو د کام سپایي دی. بخت زه نه یم ورغلی، پاتاله به ورځم. دا حق لري، دا د پارټۍ فیصله ده. بخت خدای وبخښي، خدای بخښلی دی. غریب سړی و، واړه ماشومان یې پاتې شوي دي. د ده د کور ګرد خرڅ پښتني خرڅ، باچهي خرڅ ده. د ده د کور پښتني خرڅ، د ده د بچیانو تعلیم چې تر څو د بچیان لوڼې دي چې هر څه دي. انشاءالله پښتونخوا ملي پارټۍ به د بخت د کور خیال ساتي. انشاءالله بخت هر وخت عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ د دې کام چوکیداره پارټۍ ده. دلته وایي خدای توبه مې ده، سړی به څه کوي؟ نه په عزت پوهېږي، نه په دغه. پاکستان کې د هر یو وردی سره، هر وردی په دنیا کې چې یو پولیس سپایي ښکاره شي، ګډ خلک په ارام شي. وایي بس انشاءالله خیر خیریت یعدي، پولیس والا ولاړ دي، څوک بدماشي نشي کولی. چې یو بله وردی ښکاره شي خلک یې احترام کوي، چې د پادري وردی ښکاره شي خلک یې احترام کوي. دلته وردی هره وردی ودالته رسېدلې ده چې پولیس والا ښکاره شي خلک په کورو ته نه وځي، وځي مړي په جیبو کې راګرځي. پوځیان لا ګزاره یې کوله، دې هم کار وکړي. تا په غاړه وردی ده، دا د ګرد تنظیم نښانې ده، د ګرد تنظیم نښه ده. په دې کې ته په دې وردی کې ته د یو بدماش سره کښېنې، سودا ورسره وکړې، د بدماش سره کښېنې، سیټ پر خرڅ کړې، ستا د وردی بیا هېڅ نشي پاتې. بیا هغه درته وایي څنګه یې زویه، څنګه یې تا کار برابر شوی چې تا خو 15 کروړه جمعه اخیستې. دا مه کوئ. خلک چې وایي دا وردی د پلانه ده، وردی ځکه دوی بدنامه کړې ده. مړ د پوځ سره، موږ د پوځ سره، د پولیس سره، د پلانا سره هېڅ بدي نه لرو. موږ داسې پاکستان غواړو، داسې پارلیمنټ غواړو چې هلته د ولس په ووټ منتخب خلک ناست دي او ووټ یې ګټلی وي. د پاکستان هر څه به په منتخب پارلیمنټ کې جوړېږي.
خارجه او داخله پالیسۍ فوج دپاره خپل چوکاټ دی د عدالت دپاره خپل چوکاټ دی د نور شیان دپاره هر سړی په خپل چوکاټ کې اوسي او که چوکاټونه مات سي دا اوس سپیکر څه ووایم اوس دا راغلي و دا کوچله راغلي کوچله و دی وایي زه ما سپیکر بوله یا والدار سپیکر په دې بولم دا راغلی و کوچله ویل یې اوس بده خبر نه شوم په پلان لاس کښې راغلی و دلته دغه ته ویلي و دا اوس یې زموږ ګورنر دی مجبور یم ګرد خلک لڅوم مجبور یم ګرد خلک لڅوم دا ته یې ویلي و چې زموږ د فوجیانو خبره سوې ده موږ ته به د پاکستان په درې برخې کې دوه برخې سیستان راکوي په زور له محموده پوښتنه وکړئ له محموده پوښتنه وکړئ چې دی پر کم سیټ درېږي ما ورته له لالې ونیسئ یاست که څه کوي هم څه بدل اخیستی هاي څه کوئ بیا نورې خبرې نه کوم خلک پر موږ الزامونه لګوي موږ ته دا ښوونه سوې ده موږ ته خپلو پلرو او میندو د وطن سره د مینې سبق راکړی دی پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په اقتدار کې نه وه اته اتیا زه د فراډیتوبه لا نوم راغلم د فراډیتوبه زه رالمه دوی هغه وخت IGI جوړ کړی اسلامي جمهوري اتحاد په دې کې د پښتانه ګډ مشران عوامي نیشنل پارټۍ پکښې وه ساجد ملګری ناستې بلوڅ مشران پکښې وو جمعیت علما پکښې وه دا ګډ پکښې وو د بېنظیرې خلاف یې معامله جوړه کړې وه دوی را روان وو دلته یې جلسه وه موږ نه وو د بېنظیرې سره موږ پارلمنټ کې هم نه وو لیکن چونکې د ولس د رایې خلاف یې کار کاوه موږ په دغه کوټه کې په تورو جنډیو د خپلو مشرانو استقبال وکړ موږ په بېنظیره به کار نه درلود خلک به نه په عذابوئ خلک به نه دغه کوئ او دا داسې بد خلک دي دا کوم خلک چې دلته جمهوریت ماتول غواړي دی مجيب الرحمن ته اقتدار نور کا ملک مات کړ بیا بېنظیره خواره دوی فیصله ورته وکړه چې خامخا یې وژنو بېنظیره راغله پر فلاني ایرپورټ کراچي ایرپورټ ښکته شوه دا ډېر بد خلک دي دا په هېڅ کې نه دي د بېنظیرې سره په موټر کې د پیپلز پارټۍ د پاکستان ټول مشران ناست وو پښتانه مشران چې افعال سره وو اعتزاز حسن ورسره وو د سند مشران ورسره وو د بلوڅو مشران ورسره وو دا ظالمانو بمان ورته کښېښول دوه بمه 3.5 کسه مړه تر ننه پورې چا دا پل نه ووه چې دا څه شي پر هغه سربیره یې بېنظیره خواره نه پرېښوه اخر یې مړه دا د حسابه وتلي خلک دي دې چې وکړه هغه یې وکړه دا پاکستان دا مرګونه دا حلالول دا یو بل دغه ته دا د پاکستان د ماتېدو لارې دي موږ دوی ته خواست کوو موږ هېڅ نه غواړو سم جمهوري الیکشن وکړئ ګرد پیپل پارټي وګټي زنده‌باد ګرد نواز شریف وګټي زنده‌باد ګرد جمعیت علما اسلام وګټي زنده‌باد ګرد تحریک فلانا وګټي زنده‌باد لیکن د ووټ عزت وکړئ الیکشن وسو ته اندازه لګوه عمران خان که لیونی پاگل تا ولې وزیر اعظم کوي د پاکستان وزیر اعظم د کوي د پاکستان د غدي په لاس ورکړ بیا هغه چې د ولس لاس په مخه واخیسته اوس معامله پسې رااخیستې ده چپه او راسته چې کم د اوس خرڅېږي دا هم خرڅوي بل رانیسي په 90 کروڑ روپۍ لکه د ګل پسه هغه ښه پاکستانی دی او چې سودا نه کوي هغه بل پاکستانی دی تو ستا پر انصاف تو ستا پر باچهي تو ستا پر دغه بیا ګرد عدالت ورته ودرېدی د تحریک انصاف پسې مخشه پټه کړه بند یې کړ بیا چې ځینې واخیستی پر یوه خوا یې نه پرېښو بیا الکشن وشو الکشن یې وګاټه دا یې په وچ زور ځینې اخیستی دی
دا نازولي کشتیان زه نسم ځینې خبرې کولی دا نازولي کشتیان دا پسونه مې یوه لږ مړ شو په دغه کې 14 نومبر باندې پر سر یې ویشتلي دا په تاڼو کې چې کوم ظلم کړی دی د ښځو سره د کشتیانو سره اوس وایي دا به ته یې منئ موږ یوه کلمه ویله د بله کلمه نسو ویلی ما په خدای قسم یې چې پر ګام ګام سړي مري که دارنګه بچې راته وکړي چې پر ګام ګام مري چې پر ګام ګام موږ د چا یو خدای یو سجده او په دغه کې اقبال شعر دی که د چا دی وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وجدہ وہ سجدہ چتے گران بولے دا زرگن سجدوں سے تا خلاصی وہ سجدہ کوا مجھے وہ سجدہ کو مجھ دا مور پئی کی دا زکڑی مجھ پشتانه دا مور پا غیش کی دا زکڑی مجھ دا پلار پسر پا دا زکڑی دا چی بچے یو خدای با منی بل خدای با نمانی یو خدای اغلم ها خدای چی دا کائنات پیدا کری دا غلار دا گران بی خلار اغا دا جزانو مکوری خبر دا مجھ قانون دی قرآن مجھ دا حق پیروان جزانو مجھ دا چا سر بد نکو دا پاکستان جوڑے دو لار دادا پارلیمنٹ با دا طاقت سر چنائی التبا خارجہ و داخلہ پارسی کی عدالت با آزادی انصاف بکی لکل والا با آزادی لکل بکی جی جی گولانے جو بناتی جیسی اردو شروع کم تھی کر لگیا والا سے میں معافی چاہتا ہوں اپنے بیار لوگوں سے ہم یہاں تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہم نے لوگوں کو گالیاں دینے لوگوں کو بڑا بڑا کہنے کے لیے نہیں بنا ہمیں یقین تھا جس انداز میں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا جس انداز میں ایک 2 نمبر کی حکومت بنائی گئی ہمیں یقین تھا کہ یہ حکومت آئین کے بنیادی ڈھانچے پہ حملہ ہوگی اسی لیے ہم نے 1 سال پہلے یہاں بیٹھ کے اختر جان مینگل اہل سنت والوں نے تاریخ کتاب مولانا علماء ناصر عباس بھائی نے ہم سب نے مل کر تحفظ آئین پاکستان کی تاریخ کی بنیاد رکھی ہم کچھ نہیں چاہتے ہم یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہو آئین ایک سماجی معاہدہ ہے اگر کسی آدمی کے پاس کسی پارٹی کے پاس ساری قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دیں ہمارے یار لوگوں نے آئین کا کباڑا کر دیا عدالتوں کو بند کر دیا ججز استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس 2 نمبر کی حکمرانی کا ساتھ دیں عدالتیں سیاسی عدالتیں جبر کی قوتوں کی نمائندہ ہوتی ہیں سیاسی عدالتیں ان لوگوں کے خلاف بنتی ہیں جو معاشرے کے لیے مثبت فکر رکھتے ہیں جمہوری فکر رکھتے ہیں پارلیمنٹ تب وہ ہوگی جب یہاں سے تمام پالیسیاں اوریجنیٹ ہوں گی پارلیمنٹ گیا ہے پارلیمنٹ نے 2 نمبر کے ووٹوں سے عمران خان کے اقلیتی ووٹوں کو لے کے 2 نمبر کے ووٹوں سے 2/3 میجارٹی حاصل کی ہے اور پاکستان کی حلیوں کو بگاڑ کے رکھ دیا پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے پشتونخوا ملیام پارٹی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے کوئی اور کہے یا نہ کہے ظالم سلطان کے خلاف کوئی اور کہے یا نہ کہے پشتونخوا کا کارکن اور تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین کا کارکن ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے نہیں مانتے ہم ظلم کے یہ ضابطے ظلم کا نظام مرد آباد ظالم مرد آباد غیر جمہوری قوتیں مرد آباد
बात यह है तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। हम एक ऐसी पार्लियामेंट नहीं कह सकते जो सही मुंतखब न हो, जहां आवाम की रोटी कपड़े का बंदोबस्त न हो। मस्जिद वाड़ो अज़ीज़ानो मुर्दा वाड़ो वाई सवाड़ो मुस्तवाड़ो खोर द पछतानो वाड़ो कोर वाड़ो खाली वाड़ो दुई लरस्याली वाड़ो मर्द पर जहान की हर इंसान जरूरी वाड़ो कोर वाड़ो खाली वाड़ो मर्द चोर इंसानान सरा रोगली वाड़ो दा दुनिया यो शाइस्ता दुनिया जोड़ो वाड़ो दा दुनिया पसड़ितोब फैसला केदाई से दा दुनिया द इंसान सरा पनिज़दीकत फैसला केदाई से दा दुनिया द इंसान सरा द मज़हबों पर बर्दाश्त फैसला केदाई से दुनिया की पसौनों मज़हबों दी देश चाह सब पर दे बुनियाद करकन कीजी इसलिए द कम मज़हब पेरोकार दे देश चाह सब पर दे बुनियाद करकन कीजी इसलिए कम मज़हब वाई देश चाह सब पर दे बुनियाद दहम कीजी इसलिए द कम काला दे हर सड़ची रिश्ता वयल हर सड़ची द रिश्ता مرګري کوله هغه زموږ ملګری دی دنیا کې دا وخت په سونو ملکونه دي هغه ملک پر مخ ځي هغه ملک هغه معاشره به پر مخ ځي چې په هغه کې انصاف وي په هغه کې د غریب سړي لپاره د ډوډۍ بندوبست وي په هغه کې د غریب سړي لپاره د روزګار بندوبست وي په هغه کې د انسانانو په رنګ سره اوسي عزیزانو زموږ وروستی وطن د خدای پاک په نعمتونو ډک دی د دې خپلو نعمتونو د ځان په کنټرول کې د راوستلو لپاره قومي اتحاد ته ضرورت دی قومي اتفاق ته ضرورت دی سره کښېنو به عقل به سره شریک کوو خدای دې د هر چا وطن د هر چا دپاره جنت کې خپل وطن زموږ وطن چې زموږ په وطن کې نعمتونه دي هغه به خلک راپرېږدي په خواست یې غواړو د خدای په روی یې غواړو په خواسته یې غواړو په زاره یې غواړو د وکیلانو په باس یې غواړو د ملایانو په کیله کال یې غواړو او که مجبوره سو بیا یې سم په شنه سوټي غواړو دا به آخري خبرې سوټه یې آخري دی عزیزانو نه د ډېره بده حادثه روان دی مهرباني وکئ لاس پر واچوئ دا جلسې له کوم خلک راغلي لاس پر واچوئ تربورګلوۍ ختمې کړئ د انصاف ملګري شئ خپلې جرګې جوړې کړئ د خپل قام دپاره د سیالۍ لښکرې جوړې کړئ موږ ستاسو ټولو د ښځو نرو د کوچنیانو لویانو د سپین ږیرو د کومه ځایه چې راغلي یاست پر موږ مې احسان کړی دی پر پارټۍ مې احسان کړی دی پر خپل قام سره مې خدمت کړی دی خدای پاک به دا شیان نه دغه کېږي په څو نارې کوم لږ زور به جواب راکوئ چې خلک لږ به دغه سي بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر نعره تکبیر پښتونستان تحریک تحفظ آئین پاکستان جمهوریت چار حکومت غل حکومت ناروا حکومت ناروا بادشاهان پښتون ولس د خدای غریبان یمت کوي کور ودان خدای دې خیر دې پیش کړي الله مو وساته زنده باد